سلیمان علیہ السلام په کومه زمانه کې تیر شوی دی؟ هغه یو ځل د یمن نه طائف ته او د طائف نه بیا شام ته روان دی. هغه تخ باندې وزیران سوار دي، هوا ته امر کړی دا تخ روان کا. کله چې دا تخ د مدینه منورې سرزمین ته نږدې کیږي، امر ورته کوي دې تخ ته چې ښکته کوز شه. کله چې دا تخ ښکته کوز شه، وزیرانو ته وایي چې دلته پیدل شئ. بس تخ نه کوز شه او پیدل د مدینه منورې په دې ځمکه باندې لاړه او یا 80 کیلومتره لرې خیبر ته چې ورسید، نو هوا ته امر وکړه چې دا تخ په دې فضا او په هوا مه تېروه، دا داسې طرف کې راتاو که مونږ ته یې مخې ته کوز کا. هغه تخ ورته مخې ته کوز کړی شه. سلیمان علیه السلام چې کله ورورسېده په تخ باندې سره د وزیرانو کېناسته، تخ بیا روان شه. چا ترې تپوس وکړه چې دا دې ولې داسې کار وکړه؟ حضرت سلیمان علیه السلام ته فرمایي وی دا کومه ټوټه ځمکه چې ما پیدل دا مسافه قطع کړه او د دې په فضا مې دا تخم پرې نه ښوده، هذه هي دار هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و مدفنه. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چې آخری زمانه خاتم النبیین دنیا ته راځي، دغه مسافه چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت وطن دی او په دغه ځای کې به رحمت للعالمین دفن کیږي. دا کار چې ما کوم وکړه ادبا د احترام او د ادب د پاره کړی دی، د رحمت للعالمین یو وخت کې دلته مزار جوړیږي، نو ما خوښه ونه ګڼله چې زما تخت په دغه علاقه باندې په فضا په هوا کې تیر شي. د څومره ادب دی یو پیغمبر د بل پیغمبر د وطن څومره ادب کوي. لا رحمت للعالمین راغلی هم نه دی، پکې دفن شوی هم نه دی. دومره ادب او احترام سلیمان علیه السلام د مدینې منورې کوي. او د مدینې منورې چې هر څه وي په ځان به یې خواږه لګي، په نیت د شفا به یې خوري. که یو انګور خوري، یو بل څیز خوري، کجورې خو یاسې هم خوږې دي، خو دا درته چېرته د خولې نه ونه وځي چې دا ګینې ترشه دي یا دا ماسته ترشه دي یا یو بل نسبت وکړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګورې په دې هم خفه کېږي. 6.5 کاله وړاندې 600 کاله وړاندې علامه سمهودي واقعه ذکر کوي. یو حاجي تللی دی مدینه منوره کې ماسته راخستی دي، نو چې ماسته یې خوړلي دي ویلي دا څومره د مدینې منورې ترشه ماسته دي. په دغه شپه باندې امام الانبیا ورته خوب کې راغلی دی او خوب کې ورته ویلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورې داسې نه وي، د هر حاجي چې ځي د مبارک ته خبرېږي چې دا څوک راغی، د په خپل وطن کې څومره درود په ما وي، ما سره څومره محبت و، هر چا سره د خپل عشق او د محبت په انداز باندې هغه مبارک د رحمت معامله کوي. زمونږ د والد صاحب یو تعلقدارو، هغه مدینه منورې ته تللی و، حاجیان تشبیه کوي، خو په مدینه منوره کې هغه وایي زما یو زوی وی زما یو زوی مدینه منوره کې به کار کو، مزدوری کوله، نو د حاجیانو د کمرې نه به زه بوتلم او هره شپه به په خپله کوټه کې را باندې کوله. د مینې نه یوه شپه وشوه، بله وشوه، بله وشوه، دا شپې ټولې را باندې په خپل هغه زما زوی په خپلو کوټو کې وکړي. د آخري ورځ چې راله نو یې د شپې ناوخته حصه کې ترې نه راووتم چې آخري شپه مې ده، سهار روانګي ده، تهجد مې وکړل، ریاض الجنت شریف کې دعاګانې وې، سترګې مې دلته را باندې پټې شوې، خوب راغی. وی چې څنګه مې سترګې پټې شوې، اتمه شپه ده اوس روانګي ده، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې راته راغی. وی ما ته یې ګیله وکړه، نوم یې ورته اخیستی و، ای فلانې حاجي ته مدینې منورې ته رالې او ما سره د یوه شپه م ونه کړه. ګیله یې ورته کړې وه، یوه شپه دې م را سره ونه کړه. د خو شپې په مدینه منوره کې کړې وي، خو د خپل زوی سره یې په کمره کې کړې وي. نو هغه شپې چې دا بل ځای کې شوي وي هغه محبوب ته منظورې نه وي چې ما ته راغلی یې نو بس ما سره شپې کوئ دلته که نه، بل ځای ولې ځئ معززو. نو هغه صاحب هغه مستو ته ترشه ویلي و، رحمت للعالمین ورته په خوب کې راغی، وی زما د وطن نه وځه، زر وځه، بیا دلته را نه شي، تا زما د وطن مستو ته ترشه ویلي دي. سهار چې راپاڅېده ډېر خفه و، که نه زما امر یې راته کړی چې ځه، که زما نو چېرته به ځم، ابه کم درګاه وي چې هلته به زما بخشش کېږي. بیا ورته څه علماو چل ښودلی دی چې ته لاړ شه احد ته او د حمزه صاحب مزار سره هغلته شپې وکړه. بیا 3 شپې بعد ورته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ خوب کې راغلی دی او ورته دا ویلی دی
چې ځه مدینې منورې ته لاړ شه ما سپارښت وکړه تا د مدینې منورې مستو ته تور شوی ویلي وو محمد عربي په دې خفه کېږي بیا دې مستو ته تور شوی نه وایي څلورمه شپه وه چې مدینې منورې ته راغی رحمت للعالمین بیا ورته خوب کې راځي ډېر په مسکا په خندا په خوشحالۍ باندې ورته وایي چې بیا ګورې زما وطن مستو ته تور شوی نه وایي مبارک خفه کېږي په دې باندې ګورې د حاجیانو سنیانو ته هم دا وایم چې هلته کم باډي ګاټان دي کم پیرداران دي دې ته ډېر سپک مه ګورئ دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د روضې خدمت